بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر 56 شپږ پنځوسم وما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبداهة اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه غرض د شارح د دې عبارتنا بیان د حکم د علم دی چې هغه حاصل وي بالعقل پوش کم علم چې حاصل شي په سبب د عقل د هغه حکم د هغه علم حکم بیانې بس خبره ختم مونږ ویل کنه چې اسباب د علم سودی درې حواس خمسه دي خبر صادق دی او عقل دی او چې هر کله عقل سبب د علم شو نو چې کوم علم د بالعقل حاصل شي د هغه علم څه حکم دی هغه بیان خبر اسانه ده یار او دا مر سره زده کا چې هغه علم چې حاصل شي په عقل سره هغه په دوه قسمه دي په څو قسمه دي په دوه قسمه دي یو ته ضروری وي ضروری دي ته وي کنه چې څنګه عقل متوجه کې ستا په علم راشي بغیر د احتیاج د نظر نه بغیر د احتیاج د فکر نه بغیر د استدلال نه په اول توجه د عقل چې ستا په علم راشي دي توي العلم الحاصل بالعقل الضروري الذي هو الضروري دا یو قسم شي او دویم دی وایا اکتسابي او دا غي توي چې دا ما حصل بالعقل دا نوم د هغه علم دی چې حاصل شوی په سبب د عقل او سره د نظر نه سره د فکر نه سره د استدلال نه سره د سوچ نه تاسو په خبره باندې پوښښ لیکنه خو بیا دغه استدلال د عام دی ښا مخکې تاسو تما ویلو چې برهان په دوه قسمه دی یو برهان لمی دی بل برهان انی دی ما درته ویلو کنه کله کله داسې چې استدلال شوی د جانب د علت نه په معلول باندې مخکې درته ما دا ویلو کنه هغه ته برهان لمی وای او کله کله داسې چې استدلال شوی د جانب د معلول نه په علت هغه ته برهان لمی وای خطا شو انی وته وی نو راځه ورپس وما ثبت منه هغه چې ثابت شي منه لاندې لیکلي دي من العلم دا بیان دغه موصول شو چې ما موصول و ها هغه چې ثابت شي منه دغه هغه چې ثابت شي دغه علم ثابت بالعقل نه بالبداهه یعنی سمانا یعنی به اول توجه په اول توجه د عقل دا هغه علم نه چې حاصل دی په سبب د عقل چاغي نه ثابت شي بغیر د احتیاج نه تفکر ته فهو ضروری ایته ضروری وي ما درته وختي وي چې هغه علم چې حاصل شي په سبب د عقل هغه په دوه قسمه دی یو ضروری دی بل اکتسابي دی ضروری می درته سوې څنګه عقل متوجه کی ستا په علم راشي ضرورت استدلال تا کسب تا سوچ تا فکر تا نظر تا نوی بس دا غدرته وي کل علم بان كل شيء لك علم په دې خبره چې کل د شی اعظمی من جزئه د جز د شی نه شاه صاحب دا پوښتنه کړې و چې جز د شی د شینا غټې دي شي کنه شرقید مولا سے وی چې دا دغه چا خبرې دي چې هغه ته د کول د جز معنی باندې پوی نه وي د شی جز د شینه غټې دی شي کنه جز د کل نه چرته غټې دی شي وینا اگر څوک کوی چې لکه د تاوس لکه د تاوس نه غټه ده د باندې سړی لاس دې زینا غټک پورې رسی خلک وې د پیریانو لاس ویداله کا پیری د انسان نه دی تا بازی ویداس لاس د دنه غټ هغه مقصد بدا نه لې چې دا جز د کل نه غټ شو
او کته دغه مقصد لري چې جز د کل لغټ شو نو ته د کل او د جز معنی باندې پوښوي نه کل څه ته وایي دغه جز نه علاوه سره د دې جزء دا جز چې ور سره کې کل دغه ته وایي اوس جز څه ته وایي یوازې دغه جز چې تلکه یاد او کلاس دې دغه راواله نو هغه نور بدن او سره دغه لکه یاد دې لاس هغه کل شو او دا لک ته جز شو نو چرته دې غټ شو ولیا کل کې دا جز داخل نو سره نو کل د جز نه غټ وی دا سوچ نه غواړي فکر نه غواړي استدلال نه غواړي دا علم ضروری دی ولکه تاسو پوښوي کله علم لك علم پدې چې بین کل شی چې کل شی اعظم دالوی دی من جزئی د جز د شینه فانه بعد تصور مان الكل دغه چې تکله تصور د معنی د کل کې چې کل کې خود غجزم داخل لیکنه کل خواله کل کېږي چې د غجزم پکې داخل کی اول جزء او د جزء کې والاعظم او د اعظم تصور کې داغه د معنی لا يتوقف ولا شيء دا په یو شی باندې موقوف کیږي نه نو چې په یو شی باندې موقوف نه دي نو ضروری شوګر که موقوف په نظر وي په فکر وي په استدلال وي په اکتساب وي بیا به ورته اکتسابي او استدلالي ویلې نو پس د تصور د معنی د کلنا او د جزنا او د اعظم نه چې د غدري شزونه د معنی تصور وکي نو کوم علم چې ستاسو د دینه حاصلېږي چې کل شی اعظم نه د جز د شینه دا کوم علم دی ضروری دی ولدا موقوف په فکر او نظر باندې نه دی بلکې په اول توجه د عقل سره نتیجه علم ته حاصلېږي ومن توقف او چې توقف کړي فيه بدی کې حيث زعم چې هغه ګمان کړي دي چې ان جزء الانسان چې لکه جزء د انسان کلیت د لاس راواله مثلا مثال کې تور باندې قد يكون کله کله د لاس د انسان چې جزء د انسان دا ګرځيږي اعظم منه غټ د انسان نه فهو لم يتصور نو دې کاکا تصور نه دی کړي د معنی د جزء او د کل او د اعظم ولکه تاسو پوښښ کړئ نو علم حاصل بالعقل دا غي یو قسم بیان شو چې هغه ضروری دی او دا معنا چې دا موقوف علی فکر علی النظر علی الاستدلال علی الاکتساب نه دی بلکې په اول توجه د عقل حاصلېږي او مثال څنګه لکه وایا کل د شی اعظم دی د جز د شی نه بس ختم دویم قسم وما ثبت منه او غږ ثابت شید دی علم ثابت بالعقل نه په استدلال سره یعنی په نظر سره په دلیل کې نظر نه مراد نه کیتوی نظر صحیح مراد دی او بیا برابر خبره ده سوان برابر ده کان استدلال چې د استدلال د علت نه معلول باندې کما یزار انارن لکه اور علت دی ولګي ورته معلول دی لکه ته اور وګوري او فعلم ان لها دخان ته پوښي چې دا اور لګیم لري استدلال لکو د علت نه په معلول او یا استدلال وی د معلول نه په علت کما ازار ادخان لک لګي وګوري او فعلم ته پوښي چې نه هناک نار دلته به اور وی ولکه تاسو پوښوي نو که استدلال عام دی که برهان انی استدلال انی او کلمی کده علت نه په معلول او کده معلول نه په علتي خو چې په طریقې د استدلال د فکر د نظر د اکتساب حاصل شغیت اکتسابي وي او کدی یخص الاول او دا اول خاص کول شي به اسم التعلیل اول کم یو دی چې استدلال وي د علت نه په معلول هغه تسوي تعلیل وتوي ښه او الثاني او د غدویم چې استدلال د معلول نه هغه تسوي بالاستدلال هغه استدلال وي بس دا نامي ورته کله کله داسې خودلیش نوراشا وما ثبت منه بالاستدلال هغه ثابت شي د علم نه چې هغه ثابت په عقل سره په طریقې د استدلال چې ثابت شي فهو اکتسابي هغه ته اکتسابي وایي اکتسابي سمانا الحاصل بالکسب یعنی حاصل په کسب سره وهو غرض د شارح د دې زینا بیان د امرینو دی یو امر دا بیانې چې اکتساب سمانه ده د اکتساب معنی بتاته ذکر کی دویم دا چې فرق په منځ د اکتساب او د استدلال کې څه دی دغه درته بیانې اوس دغه دی مقام کې دا خبره فرق نه نسبت ښه
چې نسبت په منځ د اکتساب او د استدلال کې څه دی. نو نسبت په منځ د اکتساب او د استدلال کې د عموم خصوص مطلق دی. په دې معنی سره چې اکتساب عام دی، اکتساب څه دی؟ عام دی، او استدلال څه دی؟ خاص دی. استدلال دا ویلی شي نظر فی الدلیل ته، بس استدلال څه ته وایي؟ نظر فی الدلیل ته. او اکتساب څه دی؟ لکه هغه نظر فی الدلیل ته وایي، خدا د حواس متوجه کول حسیاتو کې دي ته اکتساب وایي. توجه د حواس فی الحسیات دي ته اکتساب وایي، او نظر فی الدلیل دي ته اکتساب وایي. نو اکتساب عام دی او استدلال خاص دی، هغه صرف نظر فی الدلیل ته وایي. نو غرض د شارح بیان د دوه خبرې شو، یو معنی د اکتساب درته بیانې، او دویم نسبت درته خی په منځ د اکتساب او د استدلال کې چې نسبت د دې درمیان کې د څه دی؟ د عموم خصوص مطلق دی، په دې اعتبار چې استدلال خاص دی او اکتساب عام دی. استدلال فقط نظر فی الدلیل ته وي، اکتساب نظر فی الدلیل ته وي، خو د حواس متوجه کول په حسیاتو کې دې ته اکتساب وي. خبرې پسې غوګوړل، یو شی پسې نظر غاټه راتاول، په خبره باندې پوښتل کنه دې ته څه وي؟ دې ته اکتساب وي. اوس وته په خبره خو پوښوي کنه، وهو دا کسب چې کوم دی مباشرت الاسباب، د استعمال اول د اسباب دي بل اختیار، په خپل اختیار سره چې اسباب څه کې لګوایا استعمال کې دیتا کسب او اکتساب وته وي. کصرف العقل لکه خرج کول عقل، عقل ته کې راتاو کې، والنظر او نظر راتاو کې لاندې نکید لیکلي دي چې دا عطف تفسیری شو د پاره د صرف. صرف د عقل څنګه راځي؟ لکه نظر په مقدماتو کې راوړ ترتیب ولا ورکی، خبره باندې پیږي کنه، هغه ترتیب کولو کې سوچ او فکر وکي، عقل لګردش ورکی، دغه معنی ده. فل استدلالیات کوم چې استدلالیات دي هغه کې نظر وکي، په ترتیب د مقدماتو کې عقل ورته راوګرځي، گردش ولا ورکی، نه دغه تسوي اکتساب وته وي. والاصغاء او وګي خودل هلکه دا سوایا متوجه کول د حواس او حسیاتو کې شو کنه شو. حاسه السمع حواس سودی پنځه دي کنه دي حواس خمسه ظاهره، یو حاسب بصری وی، یو حاسه سمعی وی، لکه وګي خودل وتقلیب الحدقه او غاټه راړول ونحو ذلك فی الحسیات. نو اکتساب په دواړو کې شو کنه شو. اکتساب درته سویل چې مباشرت د اسباب بل اختیار، چې اسباب په خپل اختیار سکی مباشرت یو کې استعمال کې، لکه ما درته سویل چې نظر فی الدلیل تم وی، لکه گردش ورکی عقل تا، او نظر ګوره په مقدماتو کې، په ترتیب د مقدماتو کې، په استدلالیاتو کې. نظر فی الدلیل شو کنه شو. نو اکتساب دی تم وی، او دا یا سکی هغه متوجه کول د حواس فی الحسیات تم وی، لکه غوږی خودل غاټه راړول ونحو ذلک فی الحسیات. نو په ایمان وایا عام شو کنه شو. او د کسب معنی او کوونه د اکتساب، نو فل اکتسابی اعم د عام شو د استدلالینا، لانه ذکر استدلالی الذي يحصل بالنظر في الدلیل، دا صرف نظر فی الدلیل سره حاصلېږي، او اکتسابی نظر فی الدلیل او متوجه کول د حواس په حسیاتو کې په دې دواړو سره د حاصلېږي. فكل استدلالی هر استدلالی اکتسابی دی، ولا عکس او عکس نشتا، هر اکتسابی استدلالی نه دی، استدلالی خاص شو اکتسابی عام شو. نو د دوانو درمیان کې نسبت د عموم خصوص مطلق شو. کلب سوار الحاصل لکه هغه قتل چې حاصلی وایا بالقصد والاختیار، نو اکتساب هم دی، په خبره باندې پیږي کنه، او استدلال هم دی، او استدلالی هر استدلالی اکتسابی نشي ګرځیدي. تاسو په خبره باندې پوښښ کنه، نه هر استدلالی اکتسابی دی، خو هر اکتسابی استدلالی نشي ګرځیدي. لکه دا اوس اکتسابی دی او استدلالی نه دی، د وختي خطا شو.
د اکتسابي دی استدلالي نه دی او هر استدلالي اکتسابي وي لیکن اکتسابي مونږ عام واغستو کنه و اما ضروري استاد دا علم حاصل بالعقل چې اول قسم نه ضروري دی هغه کې تا ته خبرې کوي نه به سبا وکړو ان شاء الله پوښي به اس مسله په کې نشته آسان نه ها اللهم صل